خپل کلیوال کاروان د خودروزګار سکیم د سوري لاندې نن د سوات په علاقه کوکارئی بڼ کې د ځانین ریسټورنټ په نوم باندې د یو وړوکي شانته هوټل پرانیسته د کیلئے د تنظیم چیرمین فضل مولا خانجي په لاسو باندې وشوله د پرانیستې په موقع باندې د هوټل مالک امجد خان د مهمانو لپاره د 400 والو وریجو بندوبست کړی و. ډېر زبردست 400 وال چاورې تیارې کړي دي. موږ خو د کور دا چاوره نه ویستلو خو الله دې د هوټل کې برکت واچوي خدای دې کامیاب کړي. ډېر زبردست ذایقه دی یاره زما خو ډېره زیاته خوښه شوه. نن په خپل کلي کې د یو ریسټورنټ ابتدا وکړه په هغې کې 400 والو وریجې پخ کړي دي. دا په سوات کې ډېر نامیابه وي او یقیني خبره ده وریجه خو زموږ سواتۍ ده خو په داسې طریقه پخ شوې ده چې دا طریقه دلته کې موږ نشو اپنوهلی. خدای پاک دې ولا پکې د حلالو رزق ورکړي او ما خو دا وریجې وخوړې ډېرې مزهدارې. د 400 والو وریجو نه علاوه دلته کې کابلي پولاو، بریاني، چکن، انډي، دال، شوپړ، عام جوس، کیلئے جوس، د کوواټ مشهوري پکوړې او چای هم ملاویږي. په دې هوټل کې به د کیلئے د تنظیم له طرفه غریب او بېوسه خلکو ته ښه او معیاري خوراک په 0% رعایتي قیمت سره ملاویږي. تاسو د نننی پروګرام چې نه دا د خودروزګار سکیم په حواله باندې د کیلئے تنظیم په دې کې یو اهمه خبره یو اهم میسج دا دی خاص کر د خانجي د طرف نه چې دلته څوک ګاک راځي یا څوک دغه وړي نو عوامو ته ټولو ته دا درخواست دی چې په 20% رعایت به د کیلئے کارت چې ورسره وي زموږ د تنظیم کارت چې د چا سره وي د هغه سره به امجد خان د خصوصي رعایت کوي. خپل کلیوال کاروان تنظیم په وساطت سره او د امجد خان په کوششونو سره نن چې په کوکارئی کې چې کوم دا ریسټورنټ ووتو چې په دې کې تاسو ولیدل چې هر قسم هغه خوراکونه چې کوم 400 والي وریجې دي کومې نورې اهم چې دی هغه پلاونه چې دی هغه به پخیږي. نو زه چې دی اول خو چې دی د خپل کلیوال کاروان تنظیم ته چې دی هغې ته مبارکباد پیش کوم چې کوم خود روزګار سکیم دی په هغې کې چې کوم اولنۍ مرحله کې کوم دا ریسټورنټ چې دی هغه کولاو شو نو هغو ته زه مبارکباد پیش کوم. د وادي سوات سیلګرۍ سیمه سنگر او کلیل کې د ډېرې مودې راسي د یو ښه هوټل کمی و. سیلانیانو ته به په اخلي پخلي او ښه خوراک کې کمی محسوسېدو. د دغه خلکو لپاره د سنگر په روډ باندې د دې هوټل یو خاص ضرورت و. دا خو د دې مقصد دپاره چې دا غریبانان او کوم دغه خلک چې دي پکې خپل دغه کوي رعایت دپاره به دا دغه موږ مو کولاو چې غریبانان یا جزان خلک یا دغه یې نو چې په ارزان قیمت هر شی ورته دغه میلاویږي. دا زموږ دړه یو خواهش و چې موږ دلته کې یو داسې هوټل یا څه شی کولاو کړو چې د غریبو خلکو ته پکې هم پیدا او نور هم لکه سیلانیان راځي د چکر والا خلک راځي چې په لاره کې هغو ته یو سهولت موجود وي. نو موږ دلته کې اوس د 400 والا چاول ابتدا وکړه کابلي پولاو، انډي، چکن کړایي او کومې کوواټ والې پکوړې چې دي د چی لپاره هم سړی میلمنو ته دغه کولی شي انشاءالله دا به میلاویږي. او د ام جوسو لسی د کیلئے جوس دا به ښه پیور میلاویږي کم چې لکه خلک زموږ ملګري لرې لرې ځایونو ته ځي د دې خوراکونو دپاره نو انشاءالله هغه به ورته دلته کې ښه په رعایتي قیمت باندې میلاویږي. کم کسانو سره چې بېوسې دي پیسې ورسره نشته د هغو لپاره فری ما اعلان وکړو چې هغه فری روټۍ خوري. موږ هوټل ایستلی ده دلته کې امجد بهي سره الحمدلله دې کې چې کوم دا شوپړه میلاویږي دې کې چې کوم دا چولې میلاویږي دې کې 400 والي وریجې میلاویږي او دې کې چې کوم دا کوواټ والا اوږدې لچۍ والا کومې پکوړې دي مشهورې مقام پکې میلاویږي او دا موږ ډېرې لپاره کولاو کړی ده چې خلکو ته سهولت وي اسانتیا وي او هر شیز به ورکړي چې انشاءالله چې کوم دا کنه ارزان وي ارزان قیمت باندې میلاویږي. که چېرې تاسو چېرته هم د سنگر کلیل په چکر راځئ نو د خوراک د غم نه بې فکره اوسئ. د پارسل د سهولت سره سره ستاسو په اډر باندې هم خوراک تیارولی شي. د اډر ورکول لپاره په سکرین باندې لیکل شوي نمبر باندې رابطه وکړئ.